خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا. الحديث دا دے حدیث کی حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو محفل او بیا د هغې محفل سره متعلقه واقعه بیانوي او بیا په هغې کې یو د کلمه توحید د کلمه شهادت د دې هغه فضیلت بیانوي چې فضیلت یې څومره دی او هغه فضیلت په دې انداز بیانوي چې ګوره د توحید په عقیده باندې کم سړی مضبوط پاتې شي او د کلمې د وینا نه او د هغې د تصدیق نه وروسته د خپل عمل سره شرک یو ځای نه کړي نو الله تعالی به د دې سړي متعلق د جنت فیصله کوي. الله به جنت ته بوځي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه محفل کې د داسې قسمه خلکو چې هغوی دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د شرک فکر یې ورسره خلط کړی نه وي نو دې سړي دپاره د جنت ځای یې ورکړی. واقع داسې دا حضرت ابو هریره فرمایي وایي موږ یو ځل د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره ناسو او موږ چې یو ځای ناسو نو زموږ په دې ملګرو کې ابوبکر هم و عمر پکې هم و رضی الله عنهما نو एकदम زموږ د خوا نه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسید و لاړ. موږ انتظار کوو چې اوس به راشي اوس به راشي وایي ډېر ساعتو شو رانغو چې رانغو نو موږ ویریدو چې هسې نه چېرته چا پې حمله نه یې کړي نو موږ ویریدو نو پاسېدو نو خلکو چې منډې کړې نو زه پکې اولنی هغه کس وم چې منډه مې وواله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت وګورم چې څه شو نو زه منډه مې واله روان وم رسول الله صلی الله علیه وسلم مې کته وایي په دې دوران کې چې کله یو باغ ته ور ورسېدم نو د ډېر هیبت نه مې په هغه باغ کې دروازه ونه لیده چاپېره یو ځل نیم تاو شوم خو دروازه راته ښکاره نه شوه او دا باغ چې و نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مماخیلۍ چې کوم بنو نجار قبیله ده د هغې د یو کس و نو زه د دې باغ نه چاپېره وګرځېدم خو تر دروازه مې پکې ونه مونده چې ومې نه مونده نو بیا رسې پرې دروازې کې د اوبو چې دا کم دغه لښتۍ پرېښودی شوي او په لښتي سوړه دی دغه ته ننوتي دې باغ ته نو هغه به لږه غټه وه نو وایي ما د ګیدړ په شانې ځان په هغې کې راونغښتو ورننوتم د ګیدړې په شان چې ورننوتم وایي دننه پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست و نو وایي ما ته یې وایي چې ابو هریره یې وایي ما ورته وایي چې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره یم وایي ما ته یې وایي چې ولې هلکه خیر دی نو ما ورته خپله ټوله قصه وکړه چې ته د موږ سره ناست وې راپاڅېدې نو بس موږ ویرېدو چې هسې نه چېرته چا د باندې حمله نه یې کړي نو ما هم رامنډې کړې او د وروسته راپسې نور خلک هم را روان دي هغوی هم ګوري ته نو ده چې کله دې ځای ته رالم نو ما په دې ځای کې ځان داسې راونغښتو په دې سوړه باندې د ګیدړې په شان دا ننوتم نو هغه راته وایي ابو هریره او د ابو هریره نه وروسته هغه ټکې وایي چې ما له ورسره خپل چپل یا سپلۍ یا پڼې دا یې راکړې وایي ما ته وایي چې دا چپل ځان سره واله چې د خلکو د باندې یقین راځي دا چپل واله او زه خلکو چې څوک هم داسې میلاوېدو نو هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت په خاطر په پیغمبر پسې رامنډې وایي نو د پیغمبر سره محبت دا خو د ایمان تقاضا ده نو چې څوک د له مخې له درځي او مسلمان نو هغې ته دا خبره کوه چې چا دا وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا خبره چې کم سړي په خولې باندې وویله
او دا یې زړه ته کوزه کړې وه، په زړه نه دا خبره کوله، هسې په خولې باندې نه، د زړه نه دا خبره کوله. نو هغه ټولو خلکو له د جنت زیری ورکړه چې الله تعالی به جنت ته بوځي. وی بس زه خوشحاله شوم چې دا خو اسانه شو، دغه طرف نه مې رامنډه کړه. ما وی چې دغه خلکو ته میلاو شم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سبق ورته ورسوم. وی اولنی کس چې د ما سره میلاو شو هغه حضرت عمر رضی الله عنه، نور هم را روان وو خو اولنی راسه هغه. وی ما ته ویل که پرې سپلوسه کې، وی ما ورته وی چې دا راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکړې او را سره دا خبر هم را ورسره راکړه چې څوک درسه میلاویږي دا ورته وایه چې کم سړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د زړه نه، د زړه د سیخې وایي، نو هغه له زیری ورکړه چې جنت ته به ځي. نو حضرت عمر را باندې ګزار وکړو، په دې سینه کې رالی او نق راکړو، وایي زه راولیدم پرې کوناټو بېرته ولیدم. وایي ما ته وایي چې واپس شه بېرته ته. نو وایي زه بېرته را روان شوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله، خو چې د هغه خواله راتلم نو غریب نیولی وم او سینګېده ملک، او وروسته راپسې حضرت عمر هم را روان دی، هغه هم زه مخکې را روان یم، ما راپسې وروسته را روان دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې ابو هریره ولې؟ وایي ما ورته وی چې یاره صاحب ټوله قصه مې ورته وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته مې خبره وکړه او هغه راته داسې درز راکړو چې دا دی اوس غریب نیولی یم ستا خواله بېرته راورسېدم. نو حضرت عمر هم راورسېد. چې حضرت عمر راورسېد نو هغه ته یې وویل چې هلکه ولې دې والی؟ نو هغه ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پڼې ولا تا ورکړې وې؟ وایي هغه ورته وویل چې ما ورکړې. وایي تا ورته ویلي چې چا دا ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د زړه د سیخې دا خبره وکړه نو د جنت زیری ولا ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما ورته ویلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر مشوره ورکړه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره مه کوه، بیا دې خلکو ته داسې مه وایه چې بس تش په کلمه توحید باندې به تاسو خلاص شي. فإني أخشى زه یېرېږم په دې باندې چې هسې نه چې هغوی په دې کلمې په وینا باندې پورهوالی وکړي او وایي چې بس دا پوره ده او نور بیا عمل نه کوي، نو بیا به مونځ نه کوي، روژه به نه نیسي، حج به نه کوي، زکات به نه ورکوي، د حلال او د حرام فکر به نه کوي، بس دا به خیال چې په کلمه توحید باندې اسم سړی جنت ته ځي، نو بس بیا ولې دونه په ځان باندې سختې تېروي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل صحیح ده نو چې ته داسې وایې دغه شانې وکړې. دې حدیث د دې الفاظو د دې ټولې قصې چې دي نو یو دوه درې خبرې په دې کې راغلې. یوه ده چې کلمه توحید چې کوم سړی ووایي نو هغه به خامخا جنت ته الله تعالی بوځي. البته دومره ده چې کوم سړی هغه د کلمه توحید د تقاضو د پوره کولو نه عاجز شي او تقاضې پوره نه کړی شي نو هغه له به د هغې د حساب کتاب مطابق سزا په جهنم کې ورکول کېږي، د خپل عمل مطابق که الله وغواړي. دویمه خبره دې دا واضحه شوه په دې حدیث کې، دا خبره مونږ او تاسو ته راله چې کومه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم سړي ته معلومه شي نو پکار ده چې هغه نورو خلکو ته ووایي. دا خبره پکې هم په دې سبق کې راله، په دې حدیث کې راله، نورو خلکو ته ورسوي. نو زمونږ دا ذمهواري ده چې کومه واقعه یا کوم حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورو چې نورو خلکو ته ورسوي. درېیمه پکې دا خبره وشوه چې بعضې خبرې داسې چې هغه د بعضې محفلي او بعضې نه وي. نو ګوره حضرت عمر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض خو نه و کړی، خو پیغمبر علیه السلام ته دا مشوره ورکړه چې ټیک ده چې دا کلمې په وینا باندې به خلک د جنت زیری ولا ورکول دي، خو دومره ده چې د خلکو نفسیات چې دي نو هغه په بل انداز باندې دي. نفسیات یې دا دي چې بیا به اذن یتکلو، بیا به ایسته په دقې باندې توکل کوي او بیا به اړولې بل عمل نه کوي. نو په بعضې خبره اگر چې ټیک خبره وي خو هغه ټیک خبره هم په بعضې محفل کې د کولو نه که سړی احتراز وکړي او ویې نه کړي نو په دې باندې به نه ګنهګارېږي. دغه شانې دا ته هم معلومه شوه چې حضرت عمر رضی الله عنه خپل ملګری دی ابو هریره، هغه هم طالب علم دی او دا هم طالب علم دی، خو حضرت عمر شان چې دی نو هغه د ابو هریره په مقابلې کې هغه ډېر زیات اوچت دی. نو هغه چې کله ابو هریره ته ووایي چې واپس شه نو ابو هریره فوراً پوه شو رضی الله عنه چې یاره په دې کې بس مسله وي. ته راکړه لکه موبایل نو ابو هریره رضی الله عنه په ځای راځي چې د هغه سره په جګړه باندې شي، هغه سیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړو او د هغه نه خپل دغه چې دی تسلي یې ته وکړه
او حضرت عمر هم د هغه خواله بیا ورسېد. نو دا د کلمې توحید هغه فضیلت په دې حدیث کې بیان شوی دی چې کوم سړی د کلمې توحید اقرار وکړي د زړه په سیخ باندې، نو دې سړي له به الله تعالی د جنت زیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکو. البته دومره دا چې جنت ته تلل چې دي نو دا په دوه حیثیتونه باندې دي. یو دا چې سړی بغیر د جهنم د وزټ نه جنت ته الله تعالی بوځي، نو هغه د خپلو پاکې عقیدې او د خپلو ډېرو اعمالو په وجه باندې، او چې جهنم ته وراچي کوم مسلمان نو هغه به د جنت ته د تلو مستحق ګرځېدو دپاره د هغه د ګناهونو د پاکۍ ذریعه به ګرځېږي. حضرت ابو هریره فرمایي الفاظ داسې دي: وعن ابي هريره رضی الله عنه، د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وی كنا ومنغا قعود الناس حول الرسول صلی الله علیه و آله وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاپیرا، ومعنا ابو بکر و عمر، زمون سره ابو بکر او عمر رضی الله عنهما هم ناسو، فی نفر په یو محفل کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېدو، فقام پاسېدو، من بین اظهرنا زمونږ د میننا، فابطأ علینا نو ډېر وخت هغه زمونږ نه ورک شو، وخشینا موږ ویرودو ان یقتطع دوننا چې زمونږ نه وروسته پې چېرته چا حمله نه یې کړي، ففزعنا نو موږ ویرېدو، فقمنا نو موږ هم پاڅېدو، نو فکنت ومه زه اول من اولنی هغه کس فزع چې پاڅېدو د یرې د وجې نه، فخرجتو نو زه ووتم، ابتغي رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مې کته، حتی تر دې اتیتو چې رالم حایطن یو دیوال ته للانصاري، د یو انصاري صحابي له بني نجار د بل نجار قبیلې، فدرتو نو ما چاپېر تاو شومه به د دغې باغ نه، هل اجدو چې زه بیا مونم له د دې بابن دروازه، فلم اجد بیا مې نه مونده، فاذا ربیع نو یو ولو یدخل فی جوف حایط چې هغه ننوته په هغه سایډ د دیوال کې من بیرین خارجه د بار طرف نه، ور ربیع دا ربیع چې وویل جدول یعنی ولا، قال نو دی وی پهته پستو، نو زه چې کوم دی نو ځان مې راون غوښته ورننوتم په دې وله کې، فدخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورننوتم، فقال نو هغه رته ابو هریره، ابو هریره نو فقلت ما ورته نعم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، او په الله رسول الله راځه یم، نو قال هغه رته ما شانو کا څه چل ولې خیر دی، قلت ما ورته كنت ویت بین اظهرنا زمونږ سره، فقمت نو راپاسېدې، فابطأت علینا نو ډېر وخت زمونږ خواله رانغلې، نو فخشینا موږ ویرېدو ان یقتطع دوننا چې ته به زمونږ نه چېرته څوک د باندې حمله نه یې کړی شوي، ففزعنا نو موږ ویرېدو، نو فکنت اول من فزع نو زه د اوله نه زه ویرېدم، فاتیتو نو رامنډې مې کړه هذا دې ته دې هذا الحایط دې دیوال ته دې دیوال چار دیوارۍ ته، فاحتفظتو کما یحتفظ الثعلب د ګیدړ په شانې ځان مې راونه غوښتو، او وهؤلاء الناس او هغه نور خلک چې دي ورائي زما نه وروسته را روان دي، فقال نو هغه رته وي ابو هریره واعطانی نعلیه او مال خپل پڼې راکړې، فقال رته وي اذهب بنالي زما د پڼې و سواله هاتین دا دواړه، فمن لقیک څوک چې رسه ملاوېدو من وراء هذا الحایط د دې چار دیوارۍ نه اخوا، یشهد و دا ویل چې الله اله الا الله، لا اله الا الله وایو مستيقنا د زړه په یقین سره، فبشره نو زیری ولا ورکه بالجنت د جنت، فکان نو و اول من اولنی هغه کس لقیتو چې میلاو شو زما عمر هغه عمر رضی الله عنه، فقال غرت ما هاتن نالان په دې پڼو سکه یا ابو هريره، قلت ما وتوي هاتان علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پڼې دي، باسنی زیرا لګلې ما به هماره دې پڼو سره یو دې، من لقیتو چې د چا سره میلاو شم چې یشهد الله اله الا الله چې هغه دا گواہی کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، مستيقنا د زړه په یقین سره، مستيقنا یقین کوونکی بها په دې قلبه مطمئن کړی په دې باندې زړه د زړه په مطمئنی، بشرنا بشرته ذو الذیر ورکم بالجنه الجنت، فضرب عمر نو گزار را کو عمر بین سجیه د سینې په مین، فخضررتو نظر او غرده د ملي استی په کوناټو بیرته، فقال رته ارجع ذو بیرته دا یا ابو هريره، فرجعت نو ذو واپس را لند رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته، فاجهشت بالبكاء نو ذو غریب نیول او مجړل می وته ورکبنی عمر را پس رستا دغه زغره باندې سور دغه روب را باندې سور را پس رستا روانو، واذا هو اثر غره پس روان دی، فقال غره رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی مالک یا ابو هريره، ابو هريره ولی،
فقلت نو ما ورته وویل لقیت عمر سره ملاو شم فاخبرته نو ما ورته وویل بالذي هغه خبره بعثتني چې تا ته لېږلی وم به د هغې د رسولو دپاره فضرب بین صدییا نو هغه د پرې سینه کې ووهلمه ضربتن داسې ګزار خررت لاستی چې د بېرته په کوناټو راولېدم فقال هغه راته وي ارجع بېرته ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته متوجه شو ویل یا عمر ما حملک علی ما فعلت ما حملک څه شي باعث کړی ته علی ما په هغه څه فعلت چې دا کړي فقال هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله رسوله بأبي انت و امي زما ابي دا دارستانه قرباني ابعثت ابا هريره دا ابو هريره تاره لګلو بنا لیک د خپل سپلو سره من لقیا چې رچا سره د ملاو شي چې هغه لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه ویلی نو بشره بالجنه د جنت لري ورکا قال نو هغه پیغمبر علیہ السلام تو نعم او ما لګلو قال نو هغه ورته فلا تفعل دسه مکوا اني دچیم اخشى يرګم ان يتكل الناس بیا به خلق توکل وکي یعنی کاپیواله بو کی علیها پدی به خلق ان علیها پدی صرف کلمه باندې او صرف ذکر وکي او اړول نور اعمال وکین نو په خلهم پرې د چی عملونه عمل کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی په خلهم زبس پرې د ودا شاله نو دا د حدیث کی چې حضرت عمر د پیغمبر علیه السلام په زغه باندې اعتراض نه کړي خدا چون کې داسې فقهي مسله نه وه نه د احکامو سره متعلقه خبره وه د فضیلت د کلمې بیانولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر خبرې ته ښه وویله چې او داسې بعضې محفلونه چې دي نو هغه د خلکو د ذهني سطحې د دغه په بنیاد باندې نه وي نو که د دې نه تاسو دا پرېږدئ چې عمل کوي نو بس فیصله خو همدغه ده چې کوم سړی دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله به یو ځل جنت ته بوځي خو د اعمالو په نتیجې کې به د هغه کور چې دی نو هغه ښایسته کېږي او هغه به د نورو په مقابلې کې هغه مزیدار کېږي الله تعالی دې موږ له د ښایسته عملونو د کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم